السلام علیکم. زما د نننۍ ویډیو سپیشلی ټیک ټاک یوزرز دپاره ده. نن سبا یو ویډیو ډېر زیات ټرینډ کې چلیږي او هر څوک ورسره بیا ډیوټس هم جوړوي چې هغې کې هغه امیر صاحب وایي چې زما دپاره زما پلارجان زنده‌باد او دا ترګان، دا ماماګان، دا تربوران که نه دا خپل پردو پورې هغه ویډیو جوړه کړې ده. نو بیا ورسره ډېر خلک لګیا دي، ډیوټس هم جوړوي. نو زه د امیر صاحب ته وایم چې ګوره په سوشل میډیا څوک هم استعمالوي، نو د سوشل میډیا ښه استعمال پکار دی، یو ښه میسج پکار دی، یو ښه خبره په سوشل میډیا باندې پکار ده، یا دغسې یو ښه چا پیغام ورکول وي نو ښه خبره کول پکار وي. هر ځای کې د معاشرې د فایدې خبره کول پکار وي. نو ته هغه پښتنو ته دا خبرې کوي چې هغه آلریډي چې دی هغه ټسنس شوي پښتانه دي، په خپلو کې جنګ جګړې او هم د دې خبرو د وجې نه هم د داسې ویډیوګانو د وجې نه چې دی هغې په زړونو کې نور نفرت پیدا کېږي. نو داسې قسمه خبره نه ده کول پکار. زه دې هلکانو ته وایم، دې کسانو ته وایم چې څوک ورسره بیا دا ډیوټس جوړوي او ویډیوګانې پې جوړوي، نو زه درته وایم چې ستا دا تره څوک دی، ستا دا ماما څوک دی، ستا دا خپل پردی څوک دی او ستا خپل څه پهچان دی. والد صاحب د هر بچي دپاره هر څه کوي، خپل اولاد دپاره کوي، خو دا تره دې څوک دی او دا ماما دې څوک دی چې ته لا پیدا هم نه وي ستا دغه تره دا ستا د پلار رور دی، ته لا پیدا هم نه وي چې دغه ماما ستا د مور رور دی. نو ستا پلار سره وروستو چې دی ته د هغه زوی، لومبی هغه ستا دا تره د پلار رور دی او ستا دا ماما ستا د مور رور دی. کله کله میمی توتو راشي په خامخا په رشتو کې، خو د هغې دا مطلب نه دی چې بیا موږ د هغې بلکل خلاف شو یا موږ داسې غونته کې ویډیو سړي له مخې له راځي نو نور هم نفرت سیوا کېږي. په کار موږ له دا دي که داسې چې ته د ترونو په منځ کې د ماماګانو په منځ کې داسې خبره راشي نو کوشش موږ له دا کول پکار دی چې موږ د خوالي فیصلو اختیار کو، خوال اختیار کو او یو مسله هغه د حل کولو کوشش کو، د رشتې یو ځای کولو کوشش وکړو. نو داسې قسمه ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې جوړول یا دغسې یو پیغام ورکول چې هغه نیګټیو اثرات پرې وځي، نو خدای ته وګورئ او رسول ته وګورئ. داسې امیر صاحبان، داسې موټیویشنل سپیکرز چې دوی په معاشره کې نیګټیو خبره کوي او نیګټیو میسج ورکوي نوجوانانو ته، معاشرې ته، نو داسې قسمه اول خو چې دوی اورئ ما ته غوږ کېږدئ، ځکه دوی د خوالي خبره کوي نه، نفرت خورئ، غلطه خبره کوي. نو باقي چې دا پښتانه دي ته خو هر رنګه خبره دی ورته وکړه، بیا خاص کر ټسنس شوي پښتانه دي، هسې هم جنګ جګړې چې دی نو هغه ډېرې زیاتې دي، مصیبتونه ورته ډېر زیات دي او چې په داسې قسمه خبرې بیا اوري نو هغه چې دی هغه اور لږ نور هم بیا سیوا کېږي. نو فیصله بیا تاسو کوئ، په تاسو باندې ده آیا دا چې دا موټیویشنل سپیکرز نن سبا چې راوتي دي نو دا دوی ښه پیغام ورکوي یا غلط پیغام ورکوي چې دا ماماګان، دا ترګان او دا تربوران وي زما لپاره زما پلارجان زنده‌باد. نو پلارجان خو د هر چا دپاره زنده‌باد. ما ته زما پلار وایي زما نه مخکې به زما د رونو قدر کوئ، مطلب د خپل ترګانو قدر به زما نه مخکې کوئ او زه خپله ځانې چې دی زمونږ سرپرست، زمونږ چې کوم مشر دی هغه زمونږ مشر تره دی، مونږ فیصله زمونږ کور، مونږ هره وینا چې دا موږ د هغې نه اورو او په هغې باندې عمل کوو. که زما پلار دی او که زما کشر تره دی موږ د مشر تر خبره اورو، او که زما ترګان شول نو زما لپاره زما ترګان زنده‌باد، زما پلارجان زنده‌باد او زما رشتې زنده‌باد. ځکه چې زما پهچان دی نو د هغې خلکو د وجې نه دی چې ما له پرورش کړی دی، زه یې سپورټ کړی یم، نو الحمدلله زما پلارجان زنده‌باد او د هغې نه مخکې زما ترګان زنده‌باد. ماماګان مې شته الحمدلله، زما لپاره چې دی زما ماماګان زنده‌باد. نو خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ او لږ چې دی د دې سوشل میډیا پازیټیو استعمال کوئ، ښه میسج پرې ورکوئ. والسلام.